نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه وعند الله اجر عظیم. الله رب العالمین فرمایي چې دا مال او دولت او دا اولاد دا یو ډیر لوی فتنه ده. وعند الله اجر عظیم، الله وایي چې د دې نه بهترین اجر ما سره دی. بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې الهاکم التکاثر، چې د مال او دولت تاسو په غفلت کې اچولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمانه بعد به یو قوم داسې راځي چې هغوی سره به ښه ډېر مال او دولت وي، ښه جامې به اچي، ښه سوارلو کې به هغوی ګرځي، موجوده وخت کې به د ګاډي مراد واخلو، او ښه حسین او جمیل ښځو سره به هغوی نکاحګانې کوي، او په ډېر مال او دولت باندې به هغوی صبر او شکر نو باسي، او معمولی خېټې به د هغوی ډکېږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا د دوی زمانه وموندله نو زما د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم زما وصیت دی هغه خلکو ته چې د داسې خلکو په جنازو کې شرکت مه کوئ، داسې خلکو ته سلام مه کوئ، داسې خلکو بیماران شي عیادت یې مه کوئ، تپوس یې وله مه ځئ، د هغوی د سردارانو عزت مه کوئ. که چا داسې وکړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام میټاو کړو او هغوی سره تعاون وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی درې ملګري دي د انسان چې یو د سره تر مرګه پورې وي، دویم د سره تر قبر پورې وي، دریم د سره تر قیامته پورې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبی ملګری د انسان هغه چې کوم د مال او دولت دی، دی چې مړ شو بس د دا ملګری ختم، د دا مال د دولت د وارثانو ته پاتې. دویم چې تر د سره تر قبر پورې وي نو هغه د اولاد دی، د خاندان دی، د رشتہ داران دی، د یار دوست دی، دی چې مړ شو او دی ښخ شو بس خبره ختمه، دوی ته واپس راځي. ورځ دوه پس وله دوی چې ته ځي قبر له ورځ دوه ورلاړ راشي بس آخره کې وله بیا ځیم نه بیا ایر شي. هر انسان د په ګریوان کې سوچ وکړي چې څونه خواږه یاران دوستان د خلکو مړه او څو ځله وله قبر له تللي دي. دریم چې وي د سر تر قیامته پورې وي هغه د اعمال دی چې دا به تر قبر کې هم د په کار راځي، تر قیامته پورې به د په کار راځي. که د عمل د دریم ملګری خو نو تر قیامته پورې به دی په قبر کې په راحت پروت، د قیامت نه بعد بیا به په محشر په میدان کې دا انسان دا ښه عمل جنت ته بوځي. الله رب العالمین دې زمونږ دا دریم ملګري ښه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مالدار انسان چې ډیر مال چا سره، رسول الله مبارک له صحابي تپوس وکړي د الله رسوله وي ستا په امت کې د ټولو نه بدترین خلک کوم دي؟ زما په امت کې د ټولو نه بدترین خلک هغه مالدار خلک دي. رسول الله مبارک فرمایي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه گورنر دی، یو پیروله حضرت علی رضی الله تعالی عنه راغی ورته وی سلمان فارسی زه تعالی کور جوړوم، ته وی ورته وی چې کور جوړای خو کور به زما د خوښه جوړای، ورته وی سید وی څنګه به جوړوم، ورته وی چې کور جوړای نو وی چت پیدا سي جوړای چې زه سمدم چې وی دا چت زما د تندي سره لګي، ورته وی دیوالونه به داسې جوړای چې وی زه لاسونه غزوم چې زما لاسونه نه غزول کیږي دیوالونو سره لګي، ورته وی مخامخ دیوال به داسې جوړای چې زه خپې غزوم چې هغه سره لګي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته په خندا شو ته قبر درله جوړ کړم. د مې عزتمندو دا صحابه خپل مال خپل دولت او نه جمع کړي او ټول مال او دولت د الله په لار کې لګولې دي، یتیمانانو له ورکړل، مسکینانو له ورکړل، جهاد کې وي خرج کړي. رسول الله مبارک له صحابه راغوتی د الله رسول وي ما ته مرګ نه یادېږي، وي مرګ رانه ير دی، وتی مال د سرشته وتی او وي پورن پاشا بوي د مال د الله رب العالمین په لار کې خرج کړه. ځکه چې د مؤمن د زړه د مال سره لګیدلی او کله چې د انسان د زړه د مال سره ولګي نو د انسان د زړه مړ شي بس وي د الله عبادت بیا نور نه کوي، په عبادت کې د زړه نه لګي ولې چې الته د سره مال د سر دولت د ټول زړه د ټول پام ذهن هغه مال او دولت طرف ته دی. زموږ عزتمندو خبره مقصد مې دا دی مال پیدا کول مال جمع کول دا څه ګناه نه لري، خو دا مال او دولت دا بیا په صحیح ځای کې لګول پکار دی. اصل خبره او اصل مقصد د دې خبرې دا دی چې مال به لګي په کوم ځای کې، مال به ته خرج کې په کوم ځای کې. نو الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو خاتمه بالایمان کې
الله رب العالمین د مونږ او تاسو د خپل امتحاناتو او ازمایښتونو ساتي. والسلام.